چې کتا ته چرې څوک بیا دا وایي چې ختم نبوت عقیده څه ته وایي ته به ورته وایي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد ذلی اعتبار سرا عطائی اعتبار سرا بروزی اعتبار سرا ذلی اعتبار سرا عطائی اعتبار سرا بروزی اعتبار سرا امتی اعتبار سرا تشریعی اعتبار سرا پنځه اعتبارات دي په دې پنځو اعتباراتو سره کائنات ته نبل پیغمبر راغله دي نشته نه بچری راشي ویل شي داسې ټول وی ویل شي سو اعتبارات به بیانوي پنځه اعتبارات کم کم ذلی بروزی عطائی امتی تشریعی پنځه اعتبارات دي دا د عقیدی اصول درته بیانوم قادیانه و پتا سوالو کی ته یونیورسيټي کې یا ته په کالج کې یا ته فارن ته تله لکه لندن کې ومن قادیانانو به ودرولو سوالونه به را باندې شروع کړل چین کې به را باندې شروع کړل انډیا کې به قادیانانو را باندې سوالونه کول هغه ماسکو کې رشیا کې به را باندې ځای کې قادیانان برا پاسې د سوال به کو الحمدلله مونږ جواب ورکول مونږ د خپل علماو نه د جواباتو چل زده کړو د علماو د مطالعه چل را ته خولو د علماو په مسایلو باندې پوهه کړو لیکن زما عام ملګری دی بازار کې دی هغه یا په سکول کې دی یا په کالج یونیورسيټي کې دی یا زمیدار د پټي کې ګوټ کوي قادیانه پر اپاس دو هغه ورته وی چې تاسو وي دی ورته وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد نزلی اعتبار سره نه بروزی اعتبار سره نه عطائی اعتبار سره نه امتی اعتبار سره نه تشریعی اعتبار سره بل پیغمبر نه منم هغه در باندې ضرور دا سوال کوي وای د عیسی علی السلام بارک استا عقیده دا تو ورله ضرور جواب دا ورکه چې قران وای چې بر رفعه الله الیه عیسی علیه السلام الله ځان ته اوچت کړو خالق ارض و سما حضرت عیسی علیه السلام اسمان کې کینول دي د دویم اسمان کې دي قیامت ته نږدې چې کوم لس نشانات دي هغه نشاناتو کې یو دادا چې عیسی علیه السلام به واپس را کوزيږي محمد رسول الله والا قانون بجاری کوي نو کته د غزا کې وای هغه درته وای چې د عیسی علی السلام بسنګ راضي ته وای امتی اعتبار سره راضي هغه وای تا خو امتی اعتبار سره مراد وکړو بیا وای چې راضي با د دې جواب بدا ورکه چې عیسی علی السلام برازي خو پیدایش سره بن راضي اخو مخ کې پیدا شوه د محمد رسول الله نه مخ کې پیدا شوه دی اوس راضي امتی اعتبار سره برازي خو پیدایش مخ کې شوه دی زد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد ذلی اعتبار سره بروزی اعتبار سره عطائی اعتبار سره امتی اعتبار سره تشریعی اعتبار سره دعوا کون کې پیغمبر پیدا کیدون کې نه منم نه پیدا شوه ویږي په خبره دا جواب ورکول شي بیا که در باندې قادیانی سوال وکړو چې نبی څه ته وایي نو یو به علما د نبی تعریف کوي قادیانه په سوال کوي دیو جواب هم ورکوي یو ته یونیورسيټي کې وي په فارن کې وي یا لاړ لندن کې په ایرپورټ باندې کوشوي کینیډا کې کوشوي قادیانان بلکې د سپو غوندې در پسې ګرځي بوزي به تا ته قسم قسم آفر کوي یا دنیا په یو بل وطن کې فرانس ته لاړې د پلیتانو ملک تا یا لاړې امریکا تا یا بل ځای ته لاړې قادیانه به تا پسې ګرځي تا نه سوال کوي چې دا نبی څه ته وایي ته جواب ورکې چې نبی چاته وایي آسان جواب علماء کرامو د پاره نه عوام ملګرو د پاره تا نه څوک تاسو کی نبی څه ته وایي ته جواب ورکې چې د معراج په موقع باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع او اقتدا کې چې چا منځ کړي دی هغه ته نبی ویل شي سبحان الله مرزات خود بخودوتو مرزات خود بخودوتو معراج په موقع باندې د امام الانبیاء په اقتدا کې چې کوم انبیاء منځ کړو مرزا غلام احمد دغه وخت کې پیدا ومنو پته نه لګیدا سوار لسنیم سو کال بعد په 1838 کې د مردار بول پیدا شوی دی په 1878 کې د دړمبه د مجددیت داوا کړی دا په 1879 کې د ملهم من الله داوا کړی دا 1880 کې بیا د مامور من الله داوا کړی دا 1881 کې بیا د ځان ته بروز په اعتبار سره پیغمبر ویلی دی 1882 کې د ځان ته د ذل په اعتبار سره پیغمبر ویلی دی 1885 کې بیا د ځان ته عطا په اعتبار سره پیغمبر ویلی دی 1890 کې بیا د ځان ته امتی پیغمبر ویلی دی په 1903 کې د تشریعي پیغمبري داوا کړی دا د پلیت داسې په طریقه باندې انګريزانو راوستو د دا داوی کړی دي لیکن معراج په موقع باندې چې کوم انبیاء امام الانبیاء منځ کړی دي چې
کله ته دا جواب ورکې چې نبی هغه سړی ته وای د نبی تعریف دا دی چې د معراج په موقع باندې محمد رسول الله په اقتدا کې داغه په امامت کې چا منځ کړي دی هغه ته نبی ویلی شي ستا د دې جواب قادیانه ان شاء الله چې په سر کې خکر می جواب به نشي کولای ان شاء الله دا جواب به څوک څوک ورکي ټول ورکول شي کنه جواب داسې پلیت له پاکستان کې نه پاکستان کې قدر ته چاوي چې ز قادیانه یم او تاته د مذهب پرچار شروع کړو آئین پاکستان وای چې خلور لماته کما څوک وای آئین پاکستان وای دلته قادیانه په مونږه سوال کوي مونږ به روخ پریدو وایږي مونږ غازی فیصل خو پیژنې کنه ها عمران غازیم پیژنې کنه مشالی چې مردار کړو پیژنې کنه غازی فیصل هم پیژنې کنه دلته کچری مونږ ته چا دا خبر وکړه زمونږ د پیغمبر پشان کې یا د قران پشان کې آئین پاکستان کې 295 سی موجود دی وی ګوره د تفصیل سره آئین پاکستان کې 295 بی موجود دی آئین پاکستان کې آرټیکل 3 لاندې 106 260 کې کم ترامیم شوی دی هغه موجود دی آئین پاکستان کې دغه ځای په 1974 کې په 7 ستمبر باندې د پاکستان په نېشنل اسمبلی کې آرټیکل 3 لاندې چې 106 260 کې کم ترامیم شوی دی الحمدلله مونږ داغه قائل یو پاغه به عمل درآمدم کو او ان شاء الله کداغه مطابق قادیانه راغه زمون سوق به داغه دو درش غاخونه ماته ان شاء الله ماته به کنه یریږم کې عمران خان ډیر رامخ کې کړل خو زمون مخ کې به خبرې نه کوي ان شاء الله ټیک کلک په ولاړی کنه کلک په ولاړی ځکه چې زما پارټي رستو د غره اول محمد رسول الله دی کہ امام الانبیاء نیزه و پاټو باندې سوکم زما پیغمبر نیزه و قبر کې سے چل کوم حشر میدان تلاړ شم صحابي پیغمبر نه تپوس کې یا رسول الله د حشر میدان کې وتا سو کمزه امام الانبیاء وې د حشر میدان کې درې زيونه دي ما بدرې زيونو کې ګوري صحابي وې یا رسول الله په کوم درې زيونو کې بدی ګورو امام الانبیاء وې چې کله تاسو حوض کوثر تراشي نو تاسو پیغمبر به الته ولاړی حوض کوثر به خپل لاس محمد رسول الله درکې اسبه درکې داغه د ناموس تحفظ بنکې بیا صحابي و یا رسول الله دویم به کمزې امام الانبیاء ورته وی چې د میزان تل لګیدلی د امت اعمال طول کیږي نو زبد خپل امت سره په هغه ځای کې ولاړې ما و سبحان الله صحابي تپوس کې یا رسول الله دریم به کمزې امام الانبیاء وی چې په پولیس رات باندې زما امتیان تیریږي دې ته ډېر مشکل راځي زب خپل امت ته په پولیس رات ولاړم چې زما په مخ نظر پریوزي او په پولیس رات باندې تیریږي ویږي عزیزانو هغه پیغمبر د پاره زما هر څه قربان هغه پیغمبر د پاره لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ بھی نہیں کہا کہ اپنے ابو کو قربان کر جاؤ وہ تو صحابی تھے جو قربان کیا کرتے تھے میں نے یہ بھی نہیں کہا अपने माल को कुर्बान कर जाओ वो तो सहाबी था जो कि कुर्बान किया करता था मैंने तो ये भी नहीं कहा तमाम दोस्तों को कुर्बान कर जाओ वो तो पैगंबर का सहाबी था जो कुर्बान किया करता था लेकिन मेरे पैगंबर के नामूस का इतना तो हक बनता है कि अगर कोई मेरी पार्टी वाला हो मेरा करीबी जिगरी दोस्त भी हो मेरे पैगंबर का दुश्मन हो रब्बे काबा की कसम वो मेरा दुश्मन होगा और इंशाअल्लाह मैं दुश्मनी पालूंगा उसके साथ इंशाअल्लाह उसके द पैगंबर द नामूस प बाप के कलस्ता खानदान मखे तरागे खानदान बाखली के पैगंबर बाखली कचरी मलगरी मखे तरागल मलगरी बाखली पैगंबर बाखली ना पे ईमान ईमान ला सूचत के सही जवाब बरा के कद पैगंबर प बाप के पार्टी मखे तरागला पार्टी बाखले का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बाखली
منگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا بتانا قادیانی یو بل سوال کی تا تب وئی چھ خاتم النبیین ستوئی تا سوار وخوائی چھ ختم نبوت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آ بتاتا وئی چھ ماتا دا خاتم النبیین مانو کا تب جواب ورکے چھ دا خاتم النبیین مانا دادا چھ دا معراج پا موقع باندے یو لاکھ سلیری زرکم و بیش انبیاءو دا چاپ اقتدا کی منس کڑے دے آگا پیغمبر تا خاتم النبیین ویلشی سبحان اللہ بلند آواز سے سبحان اللہ وے فرانس کے کتوں کو ذرا بتاؤ کہ پیغمبر کے شدائی یہاں شرپاؤ میں موجود ہے سبحان اللہ امریکہ کے بدماشوں کو بھی بتاؤ کہ او بدماشوں محمد الرسول اللہ کے شدائی یہاں پہ موجود ہے نہیں بلند آواز سے اور بھی بلند آواز سے کینیڈا کے قادیانیوں کو بھی بتاؤ سبحان اللہ کہہ کر کہ وہ ظالموں پیغمبر کے ناموس پہ مر مٹنے کے لیے ہم تیار رہیں گے سبحان اللہ او که هر ځای کې مخې لراله زما په هر جمله به انشاءاللہ خپ چغه باندې وای منګ به ورته وایو جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے نہیں بلند آواز سے وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی پرواہ نہیں بلند آواز سے جو پیغمبر پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے وہ بلند آواز سے انشاءاللہ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے انشاءاللہ بلند آواز سے انشاءاللہ وآخر دعوانا